كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مسرانو محترمو، ساس وړاندې ما د الله تبارک وتعالى د قرآن مجید صحیح تلاوت فرمایو. رب العالمین دی صحیح وینا، صحیح اوریدل، الله رب العالمین دی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عاجزانه درخواست کوم لګ لګ نږدې کېنئ، مس کې خلا مه پرېږدئ، نږدې نږدې کېنئ، الله هم خوشحاله کړي. څومره چې نږدې ناستئ دونه به الله جل شانه د عمل کولو توفیق درکړي انشاءالله. زما عزتمندو، په دې علماو کې یو عالم تیر شوی دی او دا غلم دی قاری محمد طیب رحمت الله علیه، او ډېر لوی علم ورته رب العالمین ورکړی و. کله چې وایي دا جنتیان جنت ته لاړ شي، الله دې موږ ټول بوتلی کړي، نو الله جل شانه به دې جنتیانو ته وفرمایي ای جنتیانو څه خواهش هم پاتې دی؟ نو جنتیان به ای الله زموږ خو ټول خواهشات پوره شو، او د هغې باوجود به الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي خیر دی تاسو ولاړ شئ د خپلو علماو نه تپوس وکئ، که چېرته څه خواهش پاتې چې پوره کمې. نو دا خلک په ټول خپل علماو ته لاړ شي او تپوس پې وکړي چې زموږ کوم خواهش پاتې چې رب العالمین ته ووایو. نو دو بوته د الله بندگانو ډېر لوی خواهش پاتې دی، ډېر عظیم خواهش پاتې دی، ډېر لوی نعمت پاتې دی. وی هغه څه شی دی؟ هغه د رب العالمین دیدار دی، هغه د الله جل شانه دیدار دی. نو زما عزتمند قاری محمد طیب رحمت الله علیه لیکلی دي، وای چې کم سړی وای چې ما ته د رب العالمین دیدار د نږدې نه نصیب شي، نو چې کم سړی په دنیا کې د عالم خبرې ته نږدې کینی، د دین خبرې ته نږدې کینی، رب العالمین به ورته خپل دیدار نصیب کړي. زما عزتمندو، دا میاشت رمضان میاشت ده او دا ډېر د برکتونو میاشت ده، او د روژې او د قرآن د یو بل سره جوړ برابر راځي. څنګه را دي؟ قرآن مجید په کومه شپه کې نازل شوی دی؟ د لیلة القدر شپه باندې دی که نه؟ په کومه میاشت کې نازل شوی دی؟ رمضان المبارک میاشت کې نازل شوی. اوس زما عزتمندو، هر ځای کې رب العالمین حکم لګی، ترغیب نه ورکوي. الله فرمایي اقیموا الصلاة، مونځ کوه، آتوا الزکاة، زکات ورکوه. لیکن الله رب العالمین د روژې په مسله کې الله جل شانه حکم هم لګی، ترغیب هم کوي. څنګه؟ الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. الله فرمایي اے ایمان والو تاسو باندې روزه فرض ده، دا حکم دی. ترغیب څنګه دی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم. الله فرمایي بیزله کېږه مه، ایرېږه مه، پریشانه کېږه مه، تا نه مخکې امت باندې هم روزې فرض وي، تا نه مخکې امت باندې هم روزې فرض وي. بیا الله فرمایي دا روزې مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون. الله فرمایي دې دپاره چې ما نه ویرېږئ. زما یې د پندو د صحابو کې یو صحابي دی او دا غنم دی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د یمن ته لیږو د گورنرۍ دپاره. نو نبی علیه الصلاة والسلام
د سورلۍ دا مهار نیولی دی په ځمکه باندې روان دی او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په سورلۍ د پاسه ناست دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دی یمن ته لیږو نو څه وصیتونه یې ورته کوله. فلما فرغ، کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د وصیت نه فارغ شو، څه عجیبه غوندې خبره وکړله، معاذ شاید چې ته واپس راځې نو زما په قبر به راځې، شاید چې ته واپس راځې زما د مسجد او زما د قبر په خوا به راځې. په دې باندې حضرت معاذ رضی الله عنه چې دا خبر واورېدل، فبکا معاذ رضی الله عنه په ژړا شو، وې جړله. حضور صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارک مدینه منورې طرف ته او معاذ بن جبل رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام نه کتله. نبی علیہ الصلاة والسلام معاذ بن جبل ته ځکه نه کتله چې د معاذ رضی الله عنه د سترګو نه چې کم د محبت اوښکې روانې وې د الله نبی هغه نشي برداشت کولی، ځکه نبی علیہ السلام معاذ بن جبل ته نه کتله. لیکن نبی علیہ الصلاة والسلام معاذ بن جبل له تسلی ورکوي او عجیبه تسلی ورکوي، وی معاذ بتقوى الله، د الله نه ویریږه او د الله نه یریږه، که هر څوک یو په هر ځای کې، حدیث الفاظ دا دي، که هر څوک که په هر ځای کې، خو چې دی د الله نه یریږي د الله ته نږدې دی، دا ما ته نږدې دی. اے معاذ که تا مدینه منوره پرېښودل یمن ته لاړې، خو که په تا کې تقوا و نو ته ما ته نږدې، ته ما ته نږدې. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته تقوا نصیب کړي. عزتمندو تقوا دومره اهم څیز دی. یو بادشاہ دی بادشاہ او د خپل کور والا سره په څه خبره کې ورانه راغی، نو دې کور والا ورته وی اے جهنمی، دې خبره باندې دا بادشاہ ډېر سخت غوسه شو، وی تا ما ته جهنمی ولې وی؟ وی ښځې واوره که زه جهنمی ما ته ما باندې طلاق ای. اوس طلاق داسې لفظ دی چې خو نه حقیقت مني نه مذاق مني. نو سبا چې شو ښځم پریشانه ده، ما ته چا وی چې جهنمی وایا، بادشاہ هم پریشانه دی چې ما ته چا وی چې د طلاق لفظ استعمالوه. نو څه چلی وکړو، د هغه ځای کې یو عالم نه تپوس وکړو، د تقوا خبره ته کوم، د هغه ځای نه یو عالم نه تپوس وکړو، و یو تپوس ته نو کوم، وایي زه جهنمی یم که جنتي یم؟ ما ته توجه برابر ده، زه جهنمی یم که جنتي یم؟ دی عالم ورته اوس ما ته څه پته ده، الله عالم دی چې ته جنتي یو که ته جهنمي. نو چا ورته وی لاړ شه په یو لرې علاقه کې یو عالم دی، نو څوک وی امام شافعي رحمت الله علیه، او چا وی نه بل یو عالم دی، هغې خوا ته ځان ورسوه. دی لاړو د هغې خواله لاړو، چې کله د هغې خوا ته لاړو، وی حضرت د ډېر لرې ځای نه راغلی ما او زما د خپل کور والا سره په یوه خبره کې اختلاف پیدا شوی و. ما ته کور والا وی اے جهنمی، ما ورته جواب کې دا خبره وکړه که زه جهنمی ما ته ما باندې طلاق ای. حضرت دا راته ووایه چې ما باندې دا ښځه طلاقه ده او که نه ده طلاقه. دی عالم ورته وی وایي چې ته څه ټیم کې د الله نه یېرېدلی، څه وخت کې د الله نه یېره راغلې ده؟ هغه وی او یو ټیم کې د رب العالمین نه یېرېدلی ما، او هغه ټیم و چې کم ټیم کې زه د باچایي محل کې ناست وم او یو وینځه وه په دې کې تاوېده را تاوېده، یو زنانه خادمه وه په دې کې تاوېده را تاوېده. یو ځل مې په زړه کې رالل چې دې څه د الله نافرماني وکړم. وایي چې کله زه هغې ته نږدې شوم، هغه زنانه ما ته وی اے زما مجازي مالک، د حقیقي مالک نه ویریږه، اے زما مجازي مالک د رب العالمین نه ویریږه. دا بادشاہ وایي چې کله دا خبره مې واورېدل، زما جسم باندې رپرپې راغی او په جسم باندې مې یاخته ودرېدل. وایي زما د رب العالمین په ذات قسمي چې دقه زنانه ما د رب العالمین د یېرې د وجې نه پرېښودله، د الله نه ویرېدم. دی عالم ورته وی تا باندې ښځه طلاقه نه ده. علما را پاڅېدل، وایي تا سره څه دلیل دی؟ وایي ما سره د قرآن دلیل دی، د الله د عظیم کتاب دلیل دی. کوم دلیل دی؟ الله څه فرمایي؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. الله فرمایي څوک چې زما نه ویرېدو،
د خپل نفس خواهش پرېښودو هغې ترکو الله فرمایي ټیکانې کم ځای دی فإن الجنة هي المأوى رب العالمین فرمایي ټیکانې کم ځای دی جنت دی ټیکانې جنت دی زما د پندو تقوا دومره اهم څیز دی نو الله رب العالمین ما او تا ته د تقوا تعلیم راکوي الله رب العالمین ما او تا ته د یری تعلیم راکوي الله رب العالمین نه د چا رنگ ته ګوري الله جل شانه نه د چا صورت ته ګوري الله رب العالمین نه د چا مال ته ګوري لیکن الله جل شانه انسان هر هغه عمل ته ګوري په کومه خبره چې قرآن ګواه دی الله فرمایي یا ایها الناس اتقوا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله فرمائے اے خلقو تاسو کې ما نارینم پیدا کړي تاسو کې ما زنانم پیدا کړي رب العالمین فرمائے تاسو کې ما قبیلم پیدا کړي لیکن یا ساتي رب العالمین فرمائے نه د چا قبیلو ته ګورم نه د چا حسن ته ګورم نه د چا مال ته ګورم د رب العالمین په نسبت باندې سو قیمتي دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د رب العالمین په نسبت باندې سو قیمتي دی چا نه ریږي د الله نه ریږي د رب العالمین نه ریږي نو زما عزتمندو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ او تاسو د رب العالمین کلام واورېدو او د رب العالمین عظیم کتاب هم واورېدو زما د الله په ذات باندې قسمي چې د ټولې دنیا کائنات الله پیدا کړی دی د قرآن مجید د مقابله کې بل لوی کتاب نشته علما فرمایي تورات ته کتاب الله وای خو کلام الله ورته نه وایي انجیل ته کتاب الله وای خو کلام الله ورته نه وایي زبور ته کتاب الله وای کلام الله ورته نه وایي لیکن قرآن مجید د الله عظیم داسې کتاب دی کتاب الله ورته وایي کلام الله ورته وایي زما عزتمندو د الله په نسبت باندې علم یو ډېر لوی حیثیت لري د صحابو کې یو صحابي دی د هغه نوم دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او ډېر لوی صحابي دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دعا هم کړې وه اللهم علمه الکتاب خدای دې ته په کتاب کې پوهه ورکړي علما وایي رئیس المفسرو امام المفسرو لیکن زما عزتمندو هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره سورلی باندې ناست دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته نصیحت کوي د عبرت نه ډکې خبرې ورته کوي دا صرف ابن عباس ته نه دی بلکې دا د قیامت پورې د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم امت ته تعلیم دی کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سورلی باندې کېناستو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته فرمایي یا غلام اے هلکه انی اعلمک کلمات زه تا ته یو څو کلمې ښیم زه تا ته یو څو خبرې ښیمه دا خبرې زده که دا عمل کې راوله هغه کومې خبرې دي احفظ الله ته د الله د دین حفاظت کوه رب العالمین به ستا حفاظت کوي ته د الله د دین حفاظت کوه رب العالمین به ستا حفاظت کوي دویمه خبره احفظ الله ته د رب العالمین د دین حفاظت کوه رب العالمین به د خپل دیدار نصیب کړي رب العالمین به د خپل مخې ته راولي او دریمه خبره واذا سألت فاسأل الله سوال کوه د چا نه کوه د الله نه کوه زما عزتمندو که مونږ او تاسو تاریخ باندې لږ نظر وساتو د انبیا علیهم الصلاۃ والسلام په تاریخ باندې کله چې آدم علیهم الصلاۃ والسلام د اسمان نه دنیا ته راغی رب العالمین ورته کلمات وښودل په هغه کلماتو باندې الله یادوي اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کله چې یونس علیه الصلاۃ والسلام د مۍ په خېټه کې دی مخې تم تیاره ده شاتم تیاره ده خی سیټ تم تیاره ده ګس سیټ تم تیاره ده یونس علیه الصلاۃ والسلام بیبي نشته چې آواز وکړي
د یونس علیه السلام بچی نشته چې आवाज وکړي. یونس علیه السلام خپل الله یادوي، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کله چې موسی علیه السلام مخې ته دریاب دی، شاته د فرعون لښکر را روان دی، خپل حواریین تپوس کوي اے موسی مخې ته دریاب دی، شاته د فرعون لښکر را روان دی، څه به کېږي، څه حالات به جوړېږي. موسی علیه السلام څوک یادوي؟ ان معي ربي سيهدين، مونږ سره الله شته، رب العالمین به زمونږ مدد کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته ورواچو، رب العالمین ورته اور ګلزاري جنت جوړی، اور ته رب العالمین خطاب کوي، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. کله چې محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم غار سور ته لاړو، کفار مکه غار سور ته ځي، د دغه غار په غاړه باندې ولاړ دي. صدیق اکبر فرمایي د الله نبی کدی خلکو خپل قدم ته وکتل، مونږ په نظر باندې راځو. نبی علیه السلام صدیق اکبر ته دا نه وایي دیوان له پټ شه، دیوان له پناشه، لاندې ګوره، نه نه، بلکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحزن ان الله معنا. مونږ سره څوک دی؟ رب العالمین دی، رب العالمین به زمونږ مدد کوي. چې کله جنگ بدر راغی، د بدر واقعه رالل، د اسلام اولنی جهاد دی، د اسلام اولنی کارنامه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک پورته کړي، روایتو کې راځي داسې پورته کړي، داسې پورته کړي، د نبی علیه السلام د ترخونو سپینوالی ښکاره شو. نبی علیه السلام دعا کوي یا الله د دې ورکوټې ډلې صحابه 313 صحابه دي، الله د دو مدد وکا، الله کته د دو مدد ونکو د قیامت پورې بستا نوم څوک په خوله باندې وانلی. دوباره دعا کوي. صدیق اکبر فرمایي د الله نبی مدد براشي، زما عده پوندو د رب العالمین مدد را دي ب3000. رب العالمین 3000 ملائک د مدد د پاره راولېږل. بل ځکه الله فرمایي ب5000 رب العالمین 15000 ملائک د مدد د پاره راولېږل. لیکن زمای د پوندو نبی علیه السلام ابن عباس تکم تعلیم ورکي واذا سالت فاسال الله. سوال کو د چا نه کوا؟ د الله نه کوا، مخلوق نه سوال مکوا. یو پیره به سوال وکي در بکی، بل پیره به وکي در بکی، درم پیره به در کی، لیکن سلورم کرته باندې با ذلت ته مخامخ شي. الله فرمایي واذا سالك عبادي عني فإني قریب. اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه زما بارک تانه تپوس کوي که الله لري چې په چوت आवाज باندې دعا غواړو، که الله نږدې چې په رو आवाज باندې دعا غواړو. قرآن آیات نازلېږي واذا سألك عبادي عني فإني قریب. ورته وایي چې رب العالمین ډېر نږدې دی. الله رب العالمین بل ځکه فرمایي من حبل الورید، د مرۍ د رګون نوم زیات نږدې دی. نو زما عده پوندو دا درېمې خبرې تعلیم دی. او څلورمه خبره واذا استعنت فاستعن بالله. مدد به غواړې چا نه به غواړې؟ د الله نه به غواړې، د رب العالمین نه به مدد غواړې. زما عده پوندو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم یو غزا نه واپس را روان دی، نبی علیه السلام د یوې ونې لاندې تشریف فرما دی، نور صحابه د بلې ونې لاندې تشریف فرما دي. په دې کې یو غیر مسلم و مشرک هغه د انعام باره کې اورېدلی و چې د نبي علیه السلام العیاذ بالله په قتل باندې دومره انعام میلاویږي. هغه خپله توره راواخیستله او را روان دی. نبی علیه السلام چې کوم د اوده دی د یوې ونې یخ ته چې کوم دی ملاس دی، په دې کې دا راغی او د نبي علیه السلام توره چې کوم دی ونې ته پرته وه. نو چې کله دی راغی نو د نبي علیه السلام دا توره راواخیستله. چې کله راواخیستل حضور صلی الله علیه وسلم رایق شو. دی ورته وایي تا به نن زمانه څوک بچ کوي؟ نبی علیه السلام ورته وایي تا به زمانه څوک بچ کوي؟ په کار ده چې نبی علیه السلام خواته صحابه پراته وو. نبی علیه السلام صحابو ته آواز کړی وی، لیکن نبی علیه السلام جواب کې ورته وایي الله. څه ورته وایي؟ الله. فرمایي چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه الله ووتو، په دې کس باندې دومره یره رالل چې د یرې د لاسه توره د هغې نه لاندې ښکته ولیدله. حضور صلی الله علیه وسلم توره راواخیستل. نن به تا زمانه څوک بچ کوي؟ تا به و زمانه څوک بچ کوي؟ دا کس ورته څه وایي؟
وایي ستا اخلاق به ما بچ کوي. سبحان الله، ستا اخلاق به ما بچ کوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته ښکلي اخلاق نصیب کړي. زما د پندو فرمایي د اخلاقو باره کې راځي، فرمایي د کم مسلمان بنده چې اخلاق ښایسته وي. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی، وایي دې داسې دی لکه ټوله ورځ چې روژه نیولي، ټوله ورځ چې روژه نیولي. او د کم کس چې اخلاق ښایسته وي، نبی علیه السلام فرمایي دې داسې دی لکه ټوله شپه چې دی په عبادت کې تېره کړي. رب العالمین دې موږ ته اخلاق نصیب کړي. زما د پندو نن د بد اخلاقۍ اور لګېدلی دی. قسم دی نن د مشر او د کشر تمیز ختم شوی دی. حالانکه زما د پندو یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم ناست دی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره دی. په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تره راغی، دا غنم د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه راغی او د هغه اواز ډېر تیز اواز و چې کله هغه راغی د حضور صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک چې کوم دی بدل شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام رنگ بدل شو، بیا دوباره بیا رنگ بدل شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته ډېره سخت غوسه راغله چې ای عباس ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته په دومره چوت اواز خبرې ولې کې؟ وایي ډېره غوسه راته راغله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ته مې کتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کم تکلیف شروع دی. چې کله حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ واپس لاړو، وایي ما ورته ویل د الله نبي تاسو ته څه تکلیف دی؟ ستاسو رنگ مبارک چې کوم دی بدل شو. وایي ما ته وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما ته هېڅ تکلیف نشته، ما ته هېڅ تکلیف نشته. و چې کله زما تره راغی حضرت عباس راغی، رب العالمین د اسمان نه جبریل علیه الصلاۃ والسلام راولېږو. جبریل علیه الصلاۃ والسلام الله راولېږو او الله ورته وفرمایل اے جبریل علیه الصلاۃ والسلام اول زما سلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زما سلام وایا او د سلام نه پس ورته دا خبره وکړه چې د خپل تره مخې ته اواز داسې ښکته کړه لکه ستا مخې ته چې د صحابو اواز کتی. یا عمي خیال کوه ګوره دا ستا تره دی، دا ستا د پلار خاخ دی، چېرته بیا ادبي دې نه ونه شي. زما عزتمنو تره خو لرې خبره ده، نن د پلار بیا ادبي شروع ده. نن پلار ته کومه خبره کوي؟ دا خو د میډیا دور دی او دا کومه زمانه ده. خلک د ځمکې نه اسمان ته وختل او ته کومې پخوانۍ خبرې کې کېنه په کټ کې کېنه. زما د پندو نه 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 یا ساته د پندو د پلار ادب او احترام. حضرت انس بن مالک اخرنی واقعه بس بیان ختمو. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو صحابي دا غلم دی حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ. دا علقمه رضی الله تعالی عنہ د زنکدن په حالات کې د حالات نزعه کې دی. نو دې دا بیبي راوله کېدله او د حضور صلی الله علیه وسلم خواته لاړله. چې کله لاړل وی زما خاون علقمه هغه د حالات نزعه کې دی، نو که تاسو یو څو کسان راولېږئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ولېږل چې تاسو لاړ شئ. چې کله دو راغله نو په دغه ټیم کې ورته دې د کلمې تلقین کو، لیکن د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ دا جبه چې کوم د انخطله، چې کله انخطله نو دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ راولېږېدو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته لاړو. وی د الله نبی حضرت علقمه جبه چې کوم دی هغه انخلي، مونږ ته د کلمې تلقین کو د هغه جبه انخلي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رب العالمین ډېر لوی حکمت ورکړی. نبی علیه السلام وفرمایل د هغه مور راوغواړه. مور ته ووایه که ته نه راځې نبی علیه السلام به په خپله باندې راشي او که ته راځې نو هلته راشي. نبی علیه السلام دې غواړي. چې کله راغلل بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وی ای ام علقمه، ای د علقمې مور، وی نبی علیه الصلاۃ والسلام دې غواړي او هغه وایي که ته نه راځې نو زه په خپله باندې ځم. وی نه دا چېرته کېدی شي نبی علیه السلام به راځي په خپله باندې ځم. خپله لاټۍ راواخیستله او د حضور صلی الله علیه وسلم خواته لاړله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ای ام علقمه، ای د علقمې مورو، د علقمه څه حال دی؟ وی ډېر ښه سړی دی، ډېر مونځ کوونکی دی، ډېر صدقه کوونکی دی او داسې صدقه کوونکی دی چې شمار هم نه کوي. نبی علیه السلام ورته وی ای ام علقمه ته تې خوشحالی که خفی؟ ته تې خوشحالی که خفی؟ وایي زه تې خفی یم. ولې؟ وایي زما په مقابله کې خپل کور والا اطاعت ډېر کوي،
زما په مقابله کې د خپل کور والا اطاعت ډیر کوي. نو چې کله دا خبره واورېدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشي ته بلال ولاړ شو ډکې راجمه کا ډکې راجمه کا. نو ام علقمه ورته وایي د علقمه مور وایي څه کې؟ وایي زه ډکې راوړم او اور ته بلومه او ستا دا بچی ورته وراچوم. وی نه دا چېرته کېدی شي؟ بیا خو مور ده بچی محبت خو یي. یو بچی راولګېدو مرغۍ ویشته خطایي کې مور ویشتله. مور چې کوم دی داسې ځای باندې ولګېدل چې حالات یې تشویشناک دي. اسپتال ته یې ویوړله. چې کله اسپتال ته ویوړله دا مور یې چې کوم دی د خپل خاوند ته وایي دې خوا راشه. اسپتال کې ورته وایي زما دې بچي ته څه ونه وی زما دې بچي ته څه ونه وی زما بچي زه نه ویشتلم مرغۍ ویشتله خو زه په خطایي کې ویشتم. د مور دومره محبت دی زه په قصد باندې نه یم ویشتي. نو ام علقمه هغه د علقمه مور وایي نه وی چې ته نه معاف کړې نو رب العالمین یې نه معاف کوي. نو دې څه وایي اے حضور صلی الله علیه وسلم د اسمان رب او د ځمکې پیغامبر او تمام خلق زه په دې باندې ګواه کوم چې زما خپل بچی علقمه چې کوم دی ما د رب العالمین دپاره معاف کو. نو چې کله معاف کو نو دا واپس لاړله. نو بلال حبشي رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام بلال لاړ شه کیدای شي زما د حیا د وجې نه دا خبره کړي لاړ شه. نو چې کله دی لاړو نو حضرت علقمه رضی الله عنه هغه د ځنکدن حالات شروع دی او رب العالمین ورته چې کوم دی کلمه نصیب کړل په بهترین الفاظو کې فصفا الفاظو کې چې کوم دی کلمه نصیب شوله. زما یې د پوندو په دې کې چې کوم دی بلال حبشي رضی الله عنه آواز وکړو اے خلکو واورئ کله چې د علقمه نه مور ناراضه وه د هغه په زبان کې انختلو د هغه ژبه انختله خو چې کله د علقمه نه مور خوشحاله شول د هغه زبان چې کوم دی روان شو. زما عزتمندو دې کې ما او تا ته یو تعلیم راکول دی چې ما او تا په خپل مزد باندې به نه دوکه کېږو ما او تا په خپل قرآن تلاوت باندې به نه دوکه کېږو. نه عزتمندو د دې سره سره الله دې نه کې که ما او تا د قرآن تلاوت کثرت سره کو مزد ما او تا کثرت سره کو ذکر و عبادت کثرت سره کو لیکن زما او تا نه مور پلار ناراضه دي عزتمندو الله دې نه کې ګوره بیا دا د جهنم فیصله ده دا بیا د جهنم فیصله ده. دې وجه باندې عزتمندو قرآن مجید د رب العالمین د توحید نه پس الله جل شانه د مز تذکره نه ده کړې رب العالمین د جهاد تذکره نه ده کړې رب العالمین د حج تذکره نه ده کړې رب العالمین د روجې تذکره نه ده کړې رب العالمین د قرآن د تلاوت تذکره نه ده کړې رب العالمین د ذکر و عبادت تذکره نه ده کړې. قرآن ناوالا رب العالمین څه فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رب العالمین د دې خبرې فیصله کړې ده چې زما سره به څوک شریک نه جوړې وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به څه کې نیکي به ورسره کې بهترین سلوک به ورسره کې. دې وجه باندې زما عزتمندو اوس دا تعلیمات په مونږ کې څنګه راځي د مور او پلار حقوق به څنګه پیژنو د مشر او د کشر عزت او احترام به څنګه پیژنو اخلاق به زما او ستا څنګه راځي عمل کې به اخلاص څنګه پیدا کېږي دهان به څنګه پیدا کېږي د هغې دپاره زما عزتمندو د قرآن تعلیمات دي د هغې دپاره د الله د جل شانه د عظیم کتاب د قرآن تعلیمات دي او زما عزتمندو قرآن داسې کتاب دی. پرون مې کمنګره کې بیانو ختم نه بس بیان کې مې دا خبره وکړل چې قرآن داسې کتاب دی امام عاصم رحمت الله علیه چې په کوم لار باندې به روانو د هغه نه به خوشبو روانه وه. یو ځل چې شاګرد خاص تپوس کوي حضرت تاسو کم عطر استعمالوئ چې ستاسو نه بهترین بوی روان دی؟ وی زه یو عطر هم نه استعمالوم ما یو خوب لیدلی دی ما خو چاته دا خوب نه وي ته مې شاګرد خاص یې تا ته به دا خوب بیان کم. ما په خوب کې د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خوب کې لیدلی. نبی علیه السلام ما ته وی اے امام عاصم دې خوا راشه. وایي چې کله د نبی علیه السلام خوا ته نږدې شوم نبی علیه السلام زما شونډې ښکل کړې نبی علیه السلام زما د شونډو نه بوسه واخیستله. وایي زما د رب العالمین په ذات باندې قسمي نن چې زما نه کومه خوشبو روانه ده دا د محمد رسول الله د ښکلولو برکت دی.
دا د محمد رسول الله چې کم قرآن تلاوت ما کو په هغه وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما شونډې خپل کړي دا د قرآن برکت دی. دیو وجه باندې د ما عید پندو قرآن ته غاړی ورکو د قرآن تلاوت کو د قیامت یو سخت ورځ را روانه ده د ما عید پندو د جنت اعلی مقامات را روان دي. جنت کې به خوشحالي، جنت کې به چین سکونی، جنت کې به زندگی مرگ بنے، جنت کې به ځواني بوډاواله بنے، جنت کې به خوشحالي خفګان بنے. په دغه جنت په موقع باندې رب العالمین به دا ټول جنتیان الله را جمع کی. رب العالمین به تو فرمای اے جنتیانو نن درته ښایسته آواز واوروم. جنتیان به فرمای الله ضرور راته واوروا. رب العالمین به داود علیه السلام ته فرمای تلاوت شروع کا. چې کله داود علیه السلام تلاوت شروع کی جنتیان به د تلاوت د حسن د وجنا سر لقی را لقی. رب العالمین به د تلاوت نفس او فرمای اے جنتیانو داسې اوادم چرته اوریدلې دی جنتیان به قسم وخوري الله ستا په ذات قسمي داسې आवाज مونږ چرتم نه دی اوریدلې. رب العالمین به فرمای د دې نه درته ښایسته आवाज واوروم، د دې نه درته ښایسته आवाज واوروم، الله ضرور راته واوروا. رب العالمین به د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمای د قرآن تلاوت شروع کا. چې کله نبی علیه السلام د قرآن تلاوت شروع کی زما د الله په ذات باندې قسمی چې دا ټول کائنات پیدا کړي په کومه هستی باندې چې قرآن نازل شوی د دینه سو خسته قرآن ویلې شي نشي ویلې. چې کله نبی علیه السلام د قرآن تلاوت شروع کی خلق به د کرسو صدا سي راځي. الله دې موږ تاسو ته بزم نصیب کی. بیا به الله فرمای جنتیانو داسې आवाज هم چرته اورېدلې دی الله قسم دې داسې आवाज مونږ چرته هم نه دی اورېدلې. نو رب العالمین به فرمای د دې نه درته ښایسته आवाज واورو الله ضرور راته واوروا. تورات هم د الله کتاب، انجیل هم د الله کتاب، زبور هم د الله کتاب، صحیفې هم د الله، لیکن قرآن هم د الله کتاب دی. رب العالمین به د خپل شان مطابق د قرآن د تلاوت شروع کی. چې کله رب العالمین تلاوت شروع کی یا سورہ انعام یا سورہ رحمان یا سورہ طه، خو چې کله رب العالمین د خپل شان مطابق د قرآن تلاوت شروع کی فرمای د رب العالمین په تلاوت سره به د رب العالمین عرش چې کوم دی دا په ډقېدو باندې راشي، د الله عرش به چې کوم دی ډقېږي. نو زما عیده پندو دا بزم به چاته نصیب کېږي څوک چې په دنیا کې د قرآن په بزم کې کېناستو، څوک چې په دنیا کې د قرآن تعلیماتو ته کېناستو، چا چې په دنیا کې د رب العالمین کلام زده کو، چا چې د رب العالمین د کلام مطابق زندگی تیر کړل رب العالمین به دا خوشحالي نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي. نو زما عیده پندو ډېر خوش قسمت یې، ډېر خوش قسمت یې. الله در باندې فضل وکړو، الله در باندې کرم وکړو، الله د توفیق درکو خپل قرآن در باندې الله واورېدو. خپل قرآن زما عیده پندو دا قرآن ویل په خپل ځای ثواب دی، لیکن اورېدل هم کم نه دي. ګورئ اورېدل هم کم نه دي. صحابو کې یو صحابي دی دا غنم دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي عبدالله ما ته قرآن واوروا، قرآن نه ته واوروا. اوې د الله نبی فانزل قرآن خو تا باندې نازل شوی دی څنګه زه تا ته واوروم؟ وایي ان احب ان اسمعه من غیري. عبدالله زه غواړم چې قرآن د غیر نه واورم، قرآن د غیر نه واورم. د سورې نساء تلاوت کوو چې کله دې آیات ته ورسېدو فکیف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نبی علیہ السلام تو فرمائے عبداللہ امسک ودریگا. عبداللہ فرمائی فاذا عیناه تضرفان ما شکل د حضور صلی الله علیه وسلم سترګ مبارک ته وکتل د نبی علیہ السلام د سترګ مبارک نه اوښ کې روانې وي. زما د پندو قرآن د عزت نه ډک کتاب دی. پل اولاد به انشاءالله حافظ قرآن جوړو که به نه جوړو عزت مندو. نن چې دا ماشوم دی او تاسو ګوره ډېر خوش قسمت یې. پخوا به خلکو د حافظان کتل حافظان او کمې پیسې دی الله معاف کړي. مخکې خو څه ختمونه وو، مخکې خو داسې ختمونه یو ځای ته یو قاري صاحب تللی و خلکو ته ویې وایي ختم په 3 قسمه دی. یو خو داسې قرآن دی چې زه پوهېږم او تاسو پرې نه پوهېږئ، او یو خو داسې قرآن دی چې تاسو پرې پوهېږئ زه پرې نه پوهېږم، او یو خو داسې قرآن دی چې نه پرې زه پوهېږم او نه تاسو پوهېږئ. یو بوډا پکې پاسې دی مولوي صاحب وایي دقه ټیک دی چې نه پرې ته پوهېږو نه پرې موږ پوهېږو. الحمدلله الحمدلله نن د مدرسو برکت دی، کور په کور الله حافظان پیدا کړل. الحمدلله
خلق پر راځي مدرسې به ختمې خو انشاءالله مدرسې نشي ختمې دی. اسلام کې رب العالمین داسې لچک ښودی دی څومره چې سپرنګ له زور ورکوي دومره پورته زور کوي، څومره چې اسلام ته زور ورکوي دومره اسلام په قوت کې راځي. الحمدلله مدارس روان دي الحمدلله، کور په کور الله حافظان پیدا کړل. نن زموږ په چغو 15 شپږ جماعتونو کې زموږ د مدرسې طالبان ختمونه کوي الحمدلله. پخوا به خلک اوچ ته چې کوم دی ختم نه تلل، موږ ته خو یاد نشي مشران داسې وایي. الحمدلله کور په کور الله حافظان درکړل. نو قدر به کوو که به نه کوو انشاءالله، بې قدري به نه کوو. د حافظ او د عالم بې قدري به نه کوو. ګورئ که تاریخ باندې نظر وساتئ، ابواللیث سمرقندي رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، امام هدایه رحمه الله چې په 14 کاله کې هدایه لیکلې ده، د فقه یو مشهور کتاب دی. سمرقند او بخارا د عراق په ځمکه باندې یهودیانو پیسې شروع کړلې، د خلکو جبتې پیسې ورسولې او خلکو ته وې د دې علماو بېعزتي کوئ، دې علماو ته په سپک نظر ګورئ، د دې علماو هتک شروع کوئ. الله څه وکړل چې دغې خلکو بې قدري شروع کړل، دغې خلکو بې قدري کلم کله اذان ختم شو، چا په ښکاره باندې اذان نشو کولی. چې دغې خلکو د علماو بې قدري شروع کړل، جماعتونو ته تالې ولګېدې. چې دغه خلکو د علماو بې قدري شروع کړل، جنازې ختمې شوې. زما عیده پندو هغه امام هدایه رحمه الله چې په کوم جومات کې هدایه لیکلې وه، په 14 کاله کې لیکلې وه، د دغې ناقدرۍ د وجې نه په دغې جومات کې به خلکو شراب کلم کله اسکله. عیده پندو ناقدري به نه کوو، هر ټیم به الحمدلله. نن د دې مولوي صاحب دا واړه واړه بچي دي، تاسو ته مخې ته قرآن پړاو کو، د خوشحالۍ خبره ده که د خفګان خبره ده؟ د خوشحالۍ خبره ده. ټول وایي الحمدلله چې زموږ محله کې الله داسې حافظان پیدا کړل، داسې قاریان الله پیدا کړل چې مخې ته مونږ ته قرآن واورو. نو د دې به قدر کوو که نه قدري به کوو؟ قدر به کوو انشاءالله. چا چې د عالم قدر وکړو، مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله لیکلي، که مولانا یوسف علنپور رحمت الله علیه لیکلي، چا چې د عالم قدر وکړو په کور کې به الله عالم پیدا کوي، چا چې د عالم بې قدري وکړل په کور کې به الله جاهل پیدا کوي. زما عیده پندو د دې به قدر کوو که به نه کوو؟ او دویم زما عیده پندو تاسو د جومات ته وګوره ماشاءالله الله څومره رحم وکړو. په روز کال کم کیفیت و سکال کم کیفیت دی ماشاءالله. ما دې مولوي صاحب ته خاندل بیا دې دي بابي ما ورته ویل مې ستاسو دا منبر ډېر ورپوټی رب العالمین رحم په جوش کې راغلی و. الله وی داسې جومات ته درکړم چې په دې علاقه کې نه وي. څومره ښایسته جومات ته الله درکړو الحمدلله. زما عیده پندو دا تاسو لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده، ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې کوم ځای کې مخکې ورځو کې یو کس خبره وکړله، ویره دې جوماتونو باندې دا خلک ډېرې زیاتې خرچې کوي او دا خو چې کوم نه دي پکار. نو ما ورته یو خبره وکړله، ما یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته راغی، رڼا یې ولیدل، نبی علیه السلام رڼا یې ولیدله. مسجد نبوي کې ډېره ښایسته رڼا ده. نبی علیه السلام وفرمایل دا رڼا چا راوړې ده؟ نو چا ورته ویل چې تمیمي داري رضی الله تعالی عنه راوړې ده. تمیمي داري نبی علیہ السلام په دې خبره باندې دومره خوشحاله شو، وایي کاش اے تمیمي داري که زما لور وې به ما به تا ته په نکاح باندې درکړی وی، زما ټول لوڼه واده شوي دي، که زما لور وې اے تمیمي داري ما به تا ته په نکاح باندې درکړی وی. نو سم خیال دی چې د پیغمبر لور د چا سره ورسره مقام والا دی که نه دی؟ دومره نبی علیہ السلام خوشحاله شو. یو صحابي پاسېدو، وی د الله نبي ستا خبره نه دروغجن کوم، زما په کور کې لور ده او پیغله شوې ده، ستا خبره نه دروغجن کوم، زه به خپل لور دې ته په نکاح باندې ورکړم. زما یې د پندو عثمان غني رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و، د مسجد نبوي دروازې د سپین نه راوښتلې وې، د سپین نه. د دې وجه باندې د پندو الله کور ښایسته کول، الله رب العالمین وایي د ایمان ګواهي ورکا، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. د ایمان گواهی ورکا. نو جماعت هم الحمدلله ډېر زیات ښایسته دی، دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم، دې باندې رب العالمین خوشحاله دی. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. آخر کې یو شعر ویمه، وزره د علم جوړ کړه چې اسمان ته وررسېږي، وزره د علم جوړ کړه چې اسمان ته وررسېږي، قرآن سره اشنا شه چې جهان ته وررسېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا صحیح به وکړي. اسرار مولوي صاحب دعا وکړي راشه. درود شریف شاو سره رحم الله وسلم تاسو راشه درود شریف شاو سره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك